الذي إداري مشهد إدارة تعليمات إسلامية ورسل جناب المناسبة لدبشوتا الذي أسد كرامتا أو بكل ما شمالتا أو جاء زمكم علماء الكرام الذي مشارعنا لنا لجرميكي تذكرم دمونا حاضرين ناس بيوتا زو دقربا بيسي أفضل لها كليوم أو شايفي قربنا لو قربنا بتقديم وفسكرة لنا مزبوط أقول لأنم تقريب کی زما ذاتی ربنا چکم دیگا زما لفار دیگی احساس کرو وچون سی دستا سجا بری ما دیر شکریہ رکھو شکریہ سی دینی او اسلامی دینی او یوخو علمی تقریب کی تاشمات دلائکو نو زبا دیر ما دستا سو شکریہ ما رکھو زم لفارے تو اعزاز گیا د دې موقع په مناسبت سره د دې ورته خبرې نه کوم د دې خبرې به د کرامو سره د دې نه کوم د وختي د دې ټولو دینی مدارسو یا مراکزو یا سکولونو کالجونو یونیورسټو مقصد دا چې دا په معاشره کې دین پیلاو کی او علم حاصل کی خلک او د غوړم چې د علم سره سره دین څوک دي چې هغه بعمله انسانانی بعمل علمانی چاہتا معاشرہ کی یوخو کداغینا ڈاکٹر جوڑی گی چاہ مسلمان ڈاکٹری کاغانا انجینئر جوڑی گی چاہ مسلمان انجینئری کاغانا یو استاد جوڑی گی چاہ مسلمان استادی او کاغانا جون پا بلا فیولو گی کاغا تاجری چاہ جون کی یوخو مسلمان تاجر جوڑ شی منگو غوڑو چاہ خرشان تکی دمون دا مدارس و دمون دا اداری خپل مقصد کې کامیابی چونکه زه د دې حلقې یو منتخب د دې قوم نماینده یم نو زه دا خپل کور ګڼم ما ته څه داسې مشکلات دي زموږ یو دوه قسمه کار دي یو کار زموږ آیین سازي قانون سازي یا اسمبلۍ کې څنګه چې افکاري صاحب په پته ده اسماعیل صاحب ټول مشران ته چې زموږ یو د مرکز په سطح باندې قانون سازي یو د صوبې په سطح باندې په وړه وړه سطح باندې سر کارونه دي چې هغې ته آییني او قانوني تعقیب پکار دي زموږ په معاشره کې چې کله برایې راځي د هغې لپاره خلک کوشش کوي چې دا برایې ختمې شي ډېرې برایانې دي خو زه نن یو غټه بیماري یا په علاقه کې ګڼم چې هغه سود او انډرکاري جوړ کړي د دې لپاره په تېر حکومت کې هم ابکاري سے نو خلک وو دیو ایکٹ پاس کړو پایني نه پاتې رول ریګولیشن وکړو خو عملي تور چې کوم ځای نه کار ډېر ممکن نه دی باندې عمل نه کیږي زه خاص کر اسماعیل صاحب لا یا د جوړ کوم علمان د راستي او د ریبلا سے په هغه سره چې موږ په دې تحصیل د دې شروعات کوو زموږ خپل تجاویز دي ځکه چې دې په وجه باندې خلک کوم دی هغه لکه تباہ برباد شو ټول وران شو بچی بیداری شو زه غواړم چې په دې کې ستاسو یو قانوني رشته دی په دغې لپاره اکزیکیوشن یا عملي کولو لپاره څه رولز یا ریګولیشنز چې کوم څه کمی پاتې دی چې پاتې دي زما رهنمایي وکړي انشاءالله چې زه به کله صوبې د اسمبلۍ وخت ولري کله د مقامي طور انشاءالله موږ د قانون جرګې په توګه باندې انشاءالله کار کوو دا دوی زما یو افیلم دی زما احترام دی انشاءالله زما دویمه چونکې زموږ خو څه ترقیاتي کارونه کې موږ کارونه کولی شو نو د قوم ټکسونه دي تعاپېسونه د کارونه کې نو زه ډېرې وعدې ونه کوم خو په دې دین کې څنګه چې په نورو صاحب وي زموږ ډېر لکه چې د خواندګۍ کم شره ده نو هغه یا 68 یا 70 یا 80 ده خو زه ډېر خوش قسمت هم یم چې په دین کې واحد دا ورسک کړی دی چې دا په خواندګۍ په شره کې که هغه سرکاري سکول دي او که هغه پرایویټ سکول دي په ټول کې پټار چې کوم دی نو د ورسک کړی د خواندګۍ په لحاظ باندې د دې خلکو د علم سره او د دغه سره ډېر زیات مینه ده زما له طرفه انشوره کېږي انشاءالله که په سرکاري طور باندې که پبلک پرایویټ سکول دي که دیني مدارس دي او دیني مدرسې دي
جوماتونه دي د هغې لپاره زموږ نه چې په ذاتي حیثیت باندې څومره کېږي او په حکومتي سطح کې څومره کېږي انشاءالله چې موږ زموږ موجوده حکومت د عمران خان سربراهۍ کې په جرمن کې د مدني د ریاست خبره کړې ده هغه یوازې داسې نه ده په هغې باندې انشاءالله چې عملي کار روان دي نن زموږ په دې دیني تحصیل کې د 400 جوماتونو چې کوم خطبه دي کوم هغې عالمان دي مولیان دي د هغې محترمان دي د هغې لپاره 600,000 روپۍ چې کوم دی د میاشتې وظیفه مقرر کړې ده 3 میاشتې بس به انشاءالله ورته هغه پیسې ملوېږي د دې مطلب دا دی چې هغه چې کوم خلک عالمان دي په جوماتونو کې دي خاص کر غیر مسجدونو کې دي چې هغوی چاته لاس خوړلی دا په مرکزي سطح هم دي او په صوبایي سطح هم زموږ پروګرام دی داسې زموږ د صحت چې کومه شوره پای کې زموږ ته خطر ده په هېډ کارډ باندې نن 2 لک خلکو نه زیات خلکو ته علاج وشو د 6 اربع روپو پورې هر چا ته بلا تفریط سیاست یا قام او د علاقې خلکو ته دغه کېږي انشاءالله چې هغه هم د دې ټول قام لپاره خاص کر د یتیمانو لپاره د مازدورانو لپاره د هغې لپاره مختلف پروګرامونه انشاءالله چې چېرته د هغې زموږ بیا موږ سره رابطه کې باید زموږ د الخدمت فاونډیشن چې زموږ کوم ملګري دي پرجامه صاحب زموږ یو ډېر ښه کوارډینیشن دی انشاءالله چې موږ هغو په اخره کې ستاسو وخت نه ضایع کوو زه د ټولو ماشومانو ته مبارکباد ورکوم د خپل طرفه د دې ادارې چې څه مشکلات یې رحیمالله صاحب ته پته ده ما ته بیا ووایي خو زه د بجلۍ کوم مسله نه دي که د ټرانسفارمر او دا بجلي مسله ګرانه وه نو د یو سولر سیسټم د دې لپاره زه دوی ته افر کوم چې